زما عزت مندو حاضرین و مسلمانان ورونو الہ العالمین دی مونږ او تاسو ټول ته د خپل دین صحیح سمج او د دې د علم او د عمل توفیق را نصیب کړي زمونږ او تاسو او د تمام انسانیت او جن سعادت او نیک بختیا پدې کې دا چې موږ د الله دین صحیح طریقې سره زده کو او پدې باندې زما عزت مندو عمل کو ځکه زموږ او تاسو د مختصر ژوند او د دې نیمګړي او فانی ژوند مقصد دا دی چې پدې کې موږ د خپل رب د رضاوندۍ کارونه وکړو او د خپل رب د ناراضګۍ نه ځان وساتو ادا وکیږي پدې چې کوم قانون او کوم کتاب او دین الله د برنا زموږ او تاسو د ژوند تیرولو د پاره را لېږلې موږ د هغې د زده کړې کوشش وکړو نن امت کې د ذکر طلب ډېر کم شوه الحمدللہ علماء کرام په اکثر مساجدو کې موجود دي او د قران او سنت نه خبردار دي او د علماء دا یو ذمہواری چې دای په یو وخت د اوقاتو کې د الله کتاب او سنت د نبی علیہ السلام خلق له خی خو خلق کینینا لکه هر څوک تاسو سوچو کوي چې زمونږ په مساجدو کې درسونه کیږي ناغه ته مونږ نه کینو و دکی گئی ما بھائی چا سر سو پودی راویخ آو سازر سو پوزدین و عربی خوای خوا ادا سکی نیم چې کوم ناست نمن راغلی کوم ناست نه چې من راغلی نو هغه شان ناست مکوای پکار داده زما عزت مندو چې موږ تاسو د خپل علماء سره کینو او ځان په دین باندې پوهه کو دیناست ته زما عزت مندو ځان حاجت مندو غړو او زمون پزړه کې د دې او طلب او درد وی دا شی نن امت کې ختم دی نو په مرګ مړو شو هنور سکه مون خپل مسم نکو ځکه موږ خو سميږي د علماء کرامو په صحبت او په ناس ته مونږ غیله سميګو نه تاسو ګورئ پډېرو کبو جمعاتونو کې علماء درسونه کوي خو چې کوم ځای کوي نو سو کولکینی نه دا بعضې زمیندارو خدا سے کار دی چې کاری وي نو د دین چوټي ده اکوزګاری نو بیا په جمعات کې نو که دین داسې شي چې ستا د کار یو سیزن دی نو اوس به ته چوټي کې دا خو ژوند دی کله به سخته ګرمي جوړېږي کله به سخته سردي جوړېږي دین خود یو موسم پورې نه چې ګنې سخته ګرمي ده نو یاره د کار چوټي بشي د دین د کار یا سخت ساړه ده نو بعضې اوقاتو کې خود سره خلق مستاړو راځي نه د هغې لازمه نتیجه دا ده چې نن موږ د خپل دین نه خبردار نه یو موږ د مونږ په فرایض او واجباتو نه پوهېږو او دا مسئلې بار بار اورو چې بای مونږ په مونږ ټولو فرض دی او فرض عین دی که نارینه دي که زنانه دي نو د دې مسئلې زده کول مونږ ته څه دي یو شی چې فرض وي نو د هغې علم هم فرض وي په دې زمونږ دا غاړه نه خلاصېږي چې یاره زمونږ مسجد کې امام دی او هغه د مونږ په مسلو پوهېږي دا خو به تعالی پټي کې مسله پېښه شي هر مسلمان به د مس په مسلو باندې ځان پوهی دا پوهه به الله راځي چې موږ خپل علماء سره کینو او دا غي نزد کړو کو
دا طلب په مونږ کې ختم دی د جمعې ورځم د دین د زده کولو یو ذریعہ ده الله حبیب به خطبه وي اوسم علماء کرام چونکې زموږ د عجم علاقه ده او کومه خطبه چې عربی کې ویل کېږي په هغې پوهېږي نه نو د بای صحابو نه د عمل ثابت دی چې به عجمو ته یا نور خلکو ته د امام او د خطیب دراوتو نه مخکې څه وعظ کولو کوم مسلمانانو لکه چې دا دربي چې د جمعې د وختي راتلو اهتمام کوي نو هغې نه څه ناسه مسله جوړه شي نو کار مو زما عزتمندو ډېر ګډوډ کړی نه د جمعې فرض وختي راځو نه داسې پابندي کوو چې یو وخت د مونږ د علماو سره کینو د خپل دین د خپلې کلمې د دې پوښتنه وکړو خپل مونځ وله واورو د مونځ فرایض او واجبات زده کړو دغه وجه ده چې رس تر ورځه په مونږ کې د دین باره کې سستی او کمزوري راځي ما آیات مبارکه تاسو وړاندې ولستو الله وی ایمان والو اتقوا الله حق تقاته ویریږئ د الله نه په حق یری سره او ای حق یره دا ده چې د الله تابعداري وي نافرمانی نه وي او الله را یاد وي او رب العالمین هیریږي نه بیا فرمایي ولا تموتن الا وانتم مسلمون تاسو مړکیږئ نو مرګ دې در باندې را نشي مگر چې تاسو تابعدار یې الله تعالی وګوره هر وخت مرګ راتلی شي لکه نن ناس تا کور کې ناس یو اود شو کې دې چې د اخرنه خود کې دلوي نو سره ځان ته وګوري ظاهر باطن تا چې آیا که مرګ راغې نو زه د مرګ دراتلو قابل یم زما شکل د دې مناسب دی چې زه برف سره ملاو شم نو ار وخت زما عزت مندو ځان تیارول اذان ته قتل چې زه مرګ ته تیار یم کنه تاسو ګورئ دا څوک چې بهر ملک لږي ناغه د تلو نه مخکې سوچونه کوي چې زما کاغذي کارروایي سمه ده کنه اسنه د معمولی نقصان د وجنا زما دی دنیوي سفر کې رکاوټ جوړ نشي عقل داسې وشي خلک رخصت کی خو د معمولی نقصان د وجنا غبیا واپس کړي شي تاسو زما عزت مند زموږ د اخرت یو سفر دی زموږ د اخرت یو سفر دی چې دا غي د پاره موږ خپل کارروایی زما عزت مند صحیح کو د خپل شکل ته وګورو دا خونه چې د مرګ نفس به موږ ته شکل برابر ای په خوا هم دا خلکو کولو سم په باز علاقو کې د ناپوهۍ د وجه نه کوي چې څوک مړ شي نو کانګریږي سری نو په مړونه ورله سمای الان کې بس مرګ سره خو خبره ختم شوه اگر دا سوچ پکار دی چې زما دا سرنګ ریزی دی چې نه په دې حال کې الله لاړ نشم زما ګیره برابر نه دا چې نه په دې حال کې لاړ نشم زما شکل او صورت د خپل پیغمبر برابر نه دی چې نه په دې حال کې لاړ نشم زه دروغ وام غیبت کوم چغلی کوم د مسلمان سپکاوي کوم په دې حال کې سو نشي مرګ په ما باندې را نشي الله وی ولا تموتن الا وانتم مسلمون مرګ دې ناراضي مگر چې تاسو تابعدار یې دام ګوره د یو مسله د باز خلک لین دین کوي نو کده چا پیډي نوم نه لیکي او کو په چا باندې دی هم نه لیکي دام د قبر د آخرت خبره ده چې خپل بچو ته شرونه فسادونه جنگونه پرزونه مپریزا تاکه پچادین او اجرما په دومره دی ویلی کا او بچی او خزه په گوا کا چې دا دوره پیسې قرضه زما په فلانی او فلانی باندې ادم ورته وای چې په ما باندې د دومره خلکو قرضه ده مونږ به کاته رواني د لکونو روپو خو نه خزله پتشتا نه بشیله پتشتا نو داغه نتیجه دای چې مونږ باندې زورګونه لکونه د خلکو قرضای
ابس پدې کې مرشو خاصو بیا راشي ایوې موږ له پته نشته نو کپته یم څوک نه ورکای دی او پته نه بیا وسو ورکی ایک پته یې نوم سړي نن زمانه اولاد دا څه ده چې هغه په ژوندون مور خپل په اور کې ولاړ د نن زمانه اولاد څه ده چې په ژوندون ته مور او پلار په اور کې ولاړ دي رجستر کو لګوري او د مور او د پلار نه فرمانه ده رجستر کې پوتې شي بیا وسو کی نو داغي وجدای چې تا قرضه یوړه بسور کې به پسوځي کې ابو داود شریف کې یو حدیث راغله نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل فرمایي وې د فلانه قبيله سوکشته کنا نو یو کسو خو یاره نه د الله حبیب د hebat ته وجه نه خاموش او نیو چې څنګه یم بیا وی هغه ډېر پیر باندې وی چې او زم د الله حبیب وی چې تاسو هغه قوم والا او خاندان نسب والا سره مړ دي او هغه قرضدار مړ دي اپ اور کې گرفتار دي غاړه اخلاص کوي اوس دې په لګورای استا سو لروام خودې نو دونه وسوامه پای ایمان سره وای دا چې بچیشته چې دا پلار غاړه اخلاص کوي هغه پر دې پټې دی ولې غاړه اخلاصي یا هغه پر دې پیسې دی ولې و هغه اخلاص ولې ما څه کار دی ولې اخلاصو پیږي په خبره باندې کم سړی چې پر دې حق یوړو دې په عذاب کې سي گرفتار وای نمونږ ورپسې سلويختي او درېما اخیرات میخه دی ګنا لاله خو چې کوم زمکه د خلکو نه نیولي په زور او هغه له سبحانه او ځل له جوړ کړي نو دا هغه څنګه کوي دی جنا مو سره عمرګه درس کې نه هغه چې توبه لمو تیاری جو خو دی یو شی له تیاری کو توبه لا ارشتیا حل وای توبه مو خوخه د خدایو شی و پکې نه دی خو چې دا پر دې مسنیول دا به ورکول غواړي دې له مغاړه سم نه را چې ما پر دې حق خوللې یا زما پلار او نیکه خوللې دا خو ورکول غواړي نو پاغي زما عزت مند ځان غلی کو د الله حبیب استاسو هغه کس قرضدار مړ دې او هغه په عذاب کې گرفتار دې غاړه اخلاص کوي نبی کریم علیہ السلام چې چا بغاړه بند یوړه جنازه په نه کولا ادا څومره لوی د خفقان خبره ده چې یو مسلمان مرشو د الله حبیب صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین موجود د جنازه په نه کوي کله محله امام وي چې په دې سړي جنازه نو کوم دا خبره د خفقان نه کنه ده الګ وي چې وای څنګه زم په پلار او زم پرو ازما په بچي دیوانه جنازه نه کوي نو خبره د خطرې ده کنه چې الله حبیب موجود وي جنازه به الله حبیب په قرضداري نه کوي چې چا پر دې حق یوړو حدیث د مسلم شریف کې راغلی یو کس قرضدار مړو د الله حبیب لپته ولګي د نبی صلو علی صاحبکم په دې خپل مرګري مو د جنازي مزکه عزت نه کو ورته الله حبیب په جنازي مزن کولو اشاره لیکلي وې دی و جنې نه کولو دا جنازه د ژوندو شفاعت د مرده د پاره چې ولان دې شفاعت کوي الله زموږ دارور زموږ د اخور زموږ د مسلمان نارینه زنانه مړ دې امونږ شفاعت راغلیو وې د الله حبیب لپته وک زما غن عظیم شخصیتم شفاعت او سفارش کوي او پر دې حقونه الله د چا په شفاعتونو نه کوي په دعاګانو معاف کوي چې ګنې دا ټول کله چاله دعا کوي او غلب غنې په دې دعا باندې پر دې حق معاف کوي الله بخل حق ورته معاف کوي او پر دې حق زما عزت مند سن کوي هغه نه معاف کوي نو الہ العالمین وای ممبړ کې گئی مگر چې تاسو الله تتابدار دا احساس زموږ د زړه نه وته چې بای ما پر دې حق را ګر کړي زما پلار نکرا ګر کړو یره دا غاړه اخلاصول پکار دي کنا ننم پزان رحم راضي
انمو په خپل والدین راضي او انمو په نیکونو راضي وای په جوړ کې سوځي غاړه سره خلاصو الله وی ولا تموتن الا وانتم مسلمون. بیا ما یو حدیث د جمعې د ورځې بارکه وي. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی غره پرزو کې چنور پر راختله اغرز د جمعې دا د جمعې مبارک دا ورځ ډېر غره ده او دا د دې امت د خصوصیاتو نه ده. موږ نه مخکې اولی امت تیرو د يهودو هغه د خالی رضرانی ولوا او دا هغه پسې اولی امت تیرو د نسواراو ناغی د اتوار رضرانی ولې دا ورځ د دې امت په نصیب کې الٰه العالمین خوا غره پر رزو کې رز د جمعې دا. فيه خلق آدم پدې کې آدم علیه السلام الله پیدا کړ. والله چې آدم علیه السلام پیدا کولو دا زموږ د دین مسله. الٰه العالمین ملائکو ته حکم کو د ټول ازمکه د مخنه په خپل قدرت د ملائکو په ذریعہ خار راټوله کا. پدې کې سخت وا نرم وا سر وا تور وا دیو جن د بنی آدمو پرنګونو کې فرق دی د بنی آدمو په طبیعتونو کې فرق دی او دغه خاور راړه او به توبو کې واغلا او د دې نه د آدم علیه السلام جسد جوړ کو به پکې په خپل قدرت روح واچولو. دا چې پیدا کولو دا د جمعې مبارک ورځ وا د جمعې مبارک په ورځ باندې الله آدم علیه السلام دا پیدا کړی دی. خپل دین تناس ته پکار دا ور زمون په اسلامي ملکونو کې د طلباء په کتابونو کې چې سبق وای نای ورته دا وی دا انسان څنګه انسان جوړ شو دا ول کې شادوګي نو شادوګي ورو ترقی کول انسان ته جوړ شو. دا د کفر خبره د قران او سنت نه انکار دی. دا خبره زمونږ د تعلیم یافته خلکو په ذهن کې پرتی وي ا د دې د خرابېدو یو اسباب دام وي. بار ملکونو ته تعلیم د فارتلل سناروا نه دي. خدا خلق زمونږ د مسلمانان طالب العلم خالی الذهن وي او د کفارو د اسلام اعتراضونه ذکرې توجه مولا د دې چل تلار شي سبقم ولا خی قربان په اسلام یو اعتراض مو کی د خالی الذهن د اعتراض په ازل وردن نشو خود سره جواب نشتا نه دا محسوسه چې د اعتراض جواب دی او عالم دین نزدکی او جواب ورکی نګور د دزړه کې د اعتراض زیو دیو بل رز بلو کو ناغي زیو دیو د دې چې راضي د خبره ورکړي دیو جنا مسله دا دا وې د دین بارک د چا پزړه کې شک شوبراله زر دی او خپل عالم دین ترازی او داغه د قران او سنت پرانا کې تپوس کوي چې د شک او د اعتراض سوشي ازاله وشي که چره دا په دې ځړه کې پات شو دې بجاله چي دې باغي چي دې نو بچي پیدا کیږي دا چې هغه زین راضي اسلام ناغه پورا سوي پورا متنفر وي د اسلام نا د اسلام نه پورا سوي متنفر وي نو داغي او غټه وجه زما عزت مند دام وی ګور ماته صلی سو الله او رسول سوئی چې آدم علی السلام الله پیدا او انسان چا پیدا کړي دای وای سکول کې ولا څنګه وی دا شادوګه ترقی کوله بس لکای مکای تو ورزیدا او د شادوګی نه انسان جوړ شو دا د الله او د رسول او د دین بالکل مخالف او الټه خبره ده. نو د جمعې فرض الله آدم علیه السلام پیدا کړو وفيه ادخل الجنه اپدی جمعې فرض هغه جنت ته وردن نکړې شو. دا زموږ مسلمانانو عقیده ده چې جنت موجود دی او جوړ دی
او جهنم موجود دی او جوړ دی الله په خپل قدرت باندې سکړي پیدا کړی دي وفيه اخرج منها ا د جمعې پر هغه د جنت نه راستل شو په دې رسو کې فائدہ دا و چې رسول خولي بندگان دي خپل ژوند دی رہی د الله عبادت او بندگی کوي په دې راوتو کې ظهور د پیغمبرانو شو پدې کې ظهور د نیکانو خلقو شو څومره په معاشره کې د الله نه یریدون کی خلق دي د رب العالمین نه سړي یریدون کی خلق دي دغه ځنګل وې د زمرو نه خالقيږي نه پرونی یو کس ما نه تاسو کو ازي مخکې نم پیژنم چې سړی نیک سړی ما ته ویل زما پلار خو د خويندو ناو د یو چابل شاه نظم کني ولې وا نزی کو ورکوم څنګه موري صاحب تاسو باندې لازم نو سب داسې خلک شته چې پلار نه ورکړي خو هغه باندې خارې واچولي نو دی وایي د غزان سره یوړه خو ځان سره سنو کوم ځان سره قبر لنوړ نو پدې کې رويشته شو په دې رسو کې سوره فائدې وي ولا تقوم الساعه الا في يوم الجمعه قیامت بن قائمیږي مگر د جمعې پرس اب کومه جمعې هغه الله لپاره قیامت علم چا سره دی په غیب سوق پويږي مړ ژوندې په غیب هیڅ کوم نو کڅوک دا داوا کوي چې په غیب پويګم نو ځان کافر کڅوک دا داوا کوي چې په غیب پويګم نو څه وکړ د قیامت علم د چا سره دی جبريل علیہ السلام په اخرنی عمر کې نبی کریم علیہ السلام سره غلو هغه ته حدیث جبريل وای ا د ټول دین خلاصه دا حدیث نو په حدیث کې د الله د حبیب ندام ته پوښ کړو مت الساعه قیامت وکړي نو سید العالمین ورته ایمان پته نشته چې پیغمبر نه پته نشته بل څوک دې جغلب نو د قیامت پته نشته خو چې قائمیږي سبي د جمعې ورځ به دیو جن راغلی ورته زناور ته وګورم غویدا زناور وېدا سه زناور ني چې د جمعې په شپې د سبا په وخت په خطر ای نور راحتو پوره او یې سنا د قیامت غرض دانی وګوره کو غوې دې ک بیزا دا ک ګډا مونږ بیغم یو وایسلی هر شی د جمعې په دې سبا باندې د شپې راواله سبا نور خطو پورې په خطر کې چې قیامت خو د جمعې پر ازرازی سينه د جمعه چرته نه امون په نور رسول الله ذکر میکر کو د جمعې رسوي هغه زمونږ د خوبونو دا او هغه د عباسیاتو دا د نورو کارونو دا چې نور روخي نو دای خوشاله شي چې قیامت رانه غزکا قیامت چې راځي نو به انور د کوم طرف له روخي شي دا وړاندې د مغرب د طرف نه راخي شي د پدې جمعې کې به قیامت قائميږي د جمعې ورځ به دا دومره مبارک ورځ ده او پدې کې موږ او تاسو ته اعمال متوجي دي د دې ورځې دا بهتره ورځ ده خدا بهترواله په اعمالو ده اے شب قدر بهتر ده خو چې په کې ته خوب وکړ په کې غیبتونه وکړ ناغلم بهتره ده بیا شب قدر خو شب قدر ده خود اعمال والا لپاره د جمعې د ورځ د خیر او برکت ده او چې څوک خو پکې چې سدیا خو پکې وکي کنه دا ابو هريره رضی الله عنه نے روایت سے دوی فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی وای په دې جمعه کې یو وخت ته داغه سره موافقت ناراضی د بنده مسلمان يسأل الله فيها خيرا الا اعطاه اياه چې په دغه وخت کې د الله نه خیر د دنیا او د آخرت غواړي نو الله ورکړي رواه متفق علیه دا بخاری او مسلم شریف حدیث ته سمې وي بایشاله حدیث یاد ها لا سوجت کوي چې یاد ها بھائی ورځم د نیمه نزيات در کې غافل دي
تاسو نه موام کنه تاسو دا په گاونډیان دي دا ټول گاونډیان دي یا څنګه حدیث څوک به وای تاسو په لوی فکر کې پوښي په خبره باندې دادا سے پاسانه چته د ذهن نوځي په سات باندې پیګه په خبره باندې ودنا سی بدغه شان ها د پیغمبر خبرې تقسیمی یا تاسو غافل نه شي د متفقن علیه بیا ولا وکی دی خو بیا که الله سجد نه کو نو هغه نو تاسو کوماو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای د جمعې په رس کې خامخا یو وخت ته چې یو بنده مسلمان داغه سره موافقت ناراضي چې د الله نه پاغي کې د دنیا او د آخرت یو خیر غواړي مگر د الله وعده ده چې ورکوي د الله وعده ده چې ورکوي نو ګور په دې رس کې زموږ استاد سوره حاجتونه دي نو که د جمعې د عرض چاوي چې وای دي کې ونن چرته ګټ کې ناشته تلاوت وکړو ذکر وکوم چې دا وخت پکې سکم نو د دې چې کوم مراد دې د دنیا او د آخرت خیر دې الله د خپل حبيب په جبه سکي او د الله وعده ګوره د ټکو وعده دي تاسو ګورئ په انسانانو کې داسې خلق دي چې جبه به کټ شي خو چې سواده کړي هغه وعده در سره ماته نه نو د رب کریم وعده او د خپل نبی په مبارک جبه باندې کوي په جمعې کې یو وخت ته چې کچره دې سره دی او بنده مسلمان موافقت راغې مسکی تلاوت کوي درود شریف وای او د الله نه خیر غواړي الا اعطاه اياه مگر دا به الله دته ورکړي دا متفقون علیه حدیث ته امام مسلم رحم الله د الفاظ سی واکړي وهي ساعه خفيفه لغت ته وخت دا سړي روغت نه ده لغت ته وخت ته د دې جمعه کې یو وخت ده چې هغه کې الله د بندگانو سره د دعا قبلېدو وعده کړي د دې وخت بارک تقریبا سکم سلويخ اقوال دي د علماء کرام سړي سلويخ اقوال دي سو کوئی دا د سبا درا خاتون راوالی چې د بانګ ټیم شي د نور خطو پورې ده د نور خطو پورې ده یو قول په دې اقوالو کې دام ده دو قولونه په دې کې ډېر معتبر دي اوبای دا درناورم دو قولونه په کې سړي یو پکې دا ده چې امام په منبر د جمعې پر اسکی ناستو نو دا وخت شروع شو د مزد ختمېدو پورې لکه اوس دینه پس به امام کینی بیا به دا مخه تازان کیږي اوبه خطبه وای نو د امام د ناس نه دا وخت شروع شو د مزد ختمېدو پورې یو دا د مسلم شریف په حدیث کې راغلی دی چې هغه وخت دا دی چې امام د خطبه د پارکې ناستو نو د مزد ختمېدو پورې دا وخت دی او دویم پدې کې دا دی چې د مازیګر نه والد انور پرې وته پورې دی دې جن نن د جمعې مبارک اورز د مازیګر ډېر قیمتي دی نو پدې کې ځان د چانه پټوي کله باز سره راشي وګوره تام کوشش کوي د الله بندګانو چې خپلم سنکه نو بل پسې سره ګرځي وګي په خبره وایي خاص کر چې کمکار والا خلق دي علما دي نو استاد غب شپ د پاره بل څوک نشي دې کار او باسي اتراله هغه سره په ګنټو ناس او دا هغه قیمتي وخت څخه قیمتي وخت ضایع کې نو د بل چا وخت مزایا کوي خپل مزایا کوي د بعض ناپوه عوامو او د بعض ساده خلکو عادت دی چوزګار شي وير ما وزم چې مولانا صاحب خپل امام سره بلګ لګپ لګو
نو علماء دا اوقات تقسیم کړي چې دا زما د دې ټیم دی دا زما د دې ټیم دی اوس هغه وخت تا په غپ تیر ناغله کې ګورتانه ناراضه کړي چې خیره درلو کی سوکی آتا تا دغه وخت کې څه خیره درلو تا خدای ټول وخت ضایع کړ نو د جمعې پرس چرته د مازیګر نه پس ګټ پټوي خپل وخت مزایا کاوه بلم ګوره د کارونه باسي اګه دا چې کار دی بس مختصره خپل کار کاوه چې د دې قیمتي وخت نه سوکسنه کېونه باسي چې تا غسر ناس دې اسی به سراغله په ګنټو دی ولا وخت ضایع کو وردا علماء روزانه سبق خای نو یاد سار نماز فقیده پورې درس کوي بیا ولدا ګوري کدا عالم کتاب وګوري د سبق برکات ني نو چې تور سره کې نه ستا سره غپ لګور دې په سبا څخه وي په خبره باندې تا دا وخت سکو ضایع دې کو برباد دې کو ورتا نو د مازیګر نه پس دا وخت سي قیمتي دی او د جمعې دا سره څوک به کوشش کوي چرته ګډ کی کینی درود شریف وای تلاوت کوي ماشاءالله زمون بعضی زنانه طالبات بالکل په دې عمل کوي بس چې تسان چانه اخلاقوا وای کې په خبره باندې اکاله اخلدینو کو کنه نو دا د قبلې دوټه مې در لپا اخوا دی خو په غیبتونو په تاویلی ماویلی په چغلو در ټول شکو ټول در تزایا کو نو د خاص د مازیګر وخت سم قیمتي دی د مازیګر وخت سره دا اصل قیمتي دی او د جمعې دا بیا په قیمتي کې قیمتي دی اپ دې کې ګور درود شریف ہے یا تلاوت کې بیا که مطالعه د دین کې نو دا نور علی نور خبره ده ځکه چې تلاوت کوم نو مال فائدہ ده اکه زه سبق ګورم د حدیثو د ترجمه او تفسیر نو دې کې د نور فکر اب دی دا په اعمالو کې ولي عمل له اصل عمل سره چې مازیګر نه پس یو عالم مطالعه کوي تفسیر ګوري احادیث مبارکه ګوري او چې دا وخت در نظم عزت مندو ضایع چاله بیا دی بھائی ها اے قسم دې الله حبیب وای چې الله وای چې څو غواړي څه درکړي ضرورت د چا ضرورت نشته اله سوچت کوي چې ضرورت نه ها ټول حاجت من یو کو نه یو ټول کې غټه خبره د ځن کدن دا د قبر دا د اخرت دا نو موږ ټول دې ته محتاج یو کته د مازیګر دا کارونه کې نسب نکېږي ته ټول عمر دې کار کړي ادم نه چې مازیګر مثال په تور ته باندې کار دکان کې نه سي تلاوت کوا درود شریف وایا که څوک راغی سودا په خرڅ کا څوک راغی سودا په خرڅ کا و موږ مشرانو نو ورېدلی په خوا په ملک اندوانو و اندوانو وساری وظیفه کولا خپل سو وظیفه نو کتب هندو لساری دکان للاړ په اشاره مې سره خبره کولا سودا به درکه خوابا نګور یو هندو یو کافر په یو خپل وظیفه کې لګیا دی اتا سره خبرې پس کوي په اشارو در سره خبرې کوي او ته یو خپل ایمان او د دین الله در باندې رحم کرم کړي مسلمانې نته ک نور سنی د دین لوی عمل شته درود شریف درود شریف او درودم دا درود ابراهیمی او ایغه کتاب کې مونږ یو سلويخ الفاظ د صحیح حدیثو نه د الله د حبیب د درود با هغه وایي ځنې درودونه خلکو د ځانه جوړ کړي یو درود د مازیګر د موز نفس خلق وي او د ځانه ولا ثواب هم جوړ کړي چې د اتیا او کالو اجر دی خبره ثابت نه ده نو کاغذان سلا سي کړي درود وایي او دغه ثواب نشتا بل د الفاظ نشتا درود کلور نه درځي درود ابراهیمی خو درځي کنه دا موږ کې چې مونږ کوم وایو دا څه ده دا درود ابراهیمی ده نو کو نور نه درځي دا درود درځي دا درود وایا نو دا دعا اوقات زما عزت مندو ډېر د قبلې دودي په دې رس کې ډېر د قبلې دودي چې مونږ او تاسو د دې خیال وساتو انس رضی اللہ عنہ نے روایت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة
بعد العصر الى غیبوبة الشمس رواه الترمذی رحمه الله. انس رضی اللہ عنہ چې خادم خاص ته اې الله د حبیب سو کاله خدمت کړي، 10 کال خدمت کړي. انس رضی اللہ عنہ د نبی کریم علیہ السلام سو کاله خدمت کړي، 10 کال خدمت کړي. او هغه الله د حبیب د اخلاق او ذکر هم کوي، وی په دې 10 کال کې معمولی د خفقان خبر راته نه کړي چې یو کار پسې لګلې مان دي کړي دا سی ویلي جوړې دیونه کو. تاسو بلند اخلاق د جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. انس رضی اللہ عنہ فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی اولا توي وقت هغه چې پاغه کې د دعا قبلې دو امید کې دیشی پرز د جمعې پس د مازیګر نه د نور د ډوبېدو پورې. رواه الترمذی ورته الله حبیب هغه وخت مخینو کم وخت دی بھائی د مازیګر د موز نفس د نور د ډوبېدو پورې. نو بس په دا روایت چې جمعات له منوزم اباظ خلک د جمعات کې نه پری د چرته ګټ پنا کاوه په دا غرض موبایل هم بد دوا بس چې ته ګټ کې کېنا دا وخت الله لورکا دا په درود شریف باندې قیمتي کا، دا د کلام الله په تلاوت قیمتي کا، دا په استغفار او توبه باندې قیمتي کا، دا په مطالعه د دینی کتابونو هغه باندې دا قیمتي کا. دا اوس ابن اوس رضی اللہ عنہ نے روایت سے دا جلیل القدر صحابی نے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ ستاسو پا غور رزو کی رزد جمعہ فیہا خلق آدم پدې کې آدم علیہ السلام پیدا کړی شو، وفيه قبضا اپدې جمعې ورځ باندې هغه وفات کړی شو، وفيه النفخا اپدې کې بشپېلې کې پوکې والے کېږي. فاکثروا علی من الصلاة فيه وې د جمعې پشپا ورځ په ما باندې ډېر ډېر درود وایي. دا شپه د هر ورځې تابع وي، هر شپه لکه اوس بیګا د جمعې شپه دا د ورځې تابع ده، هر شپه سوي دا د ورځې تابع وایي. ډېر ډېر درود وایي په ما باندې. وګوره دا زموږ د پیغمبر علیه السلام موږ ته حکم هم دی او مطالبه هم ده، ایمان سره وایي. موږ چرته دا سکړي چې بیگانه د ماخام د بانګ د نور په وتونه جمعه شروع شوي چا ډېر درود ویلې لا سوچت کوي د نور ورځو په نسبت د نور ورځو په نسبت چا ډېر درود ویلې. پکار دا دی چې وایي امام نووي رحم الله یو ډېر لوی عالم تیر شوی او د قرآن او سنت ډېر غټ خدمت کړي. وی امام نووي د فرایض او سنن نه علاوه د جمعې ورځې په پریوتو بیا به نور سن کول ټول شپه بم وی خو ټول ورځ دې کې به درود شریف وي دې کې به شي به یو د کې دایما دا چې لاس تړلی وی خې کوي لګا دا لاس چې تړلی دا لاس مته نه لاس مته وی خې نه وای څه تقسیمی او تاسو ودنا سي ایو هاوای سمي حدیث میں سو چا ذکر رودو بس ذکر ایتا سلام څه حدیث شو وای د جمعې فرض ډېر درود وایي. اے بھائی د الله پیغمبر مونږ ته حکم کړي، اوس مونږ امتیان یو د شفاعت په تمه یو کړیو او دای د حوض کوثر د اوبو د سکلو په تمه یو کړیو. پکار دا دی چې بیګا د جمعې شپه نن د جمعې ورځ ده چې مونږ په دې کې په سونو زورګونو کرته څه کړی وي درود مو ویلې وي. وای ما باندې ډېر درود وایي. ابل یو عجیب خبره کوي فإن صلاتکم معروضة علی، ستاسو دا درود په ما پیش کیږي. اته چې کوم درود وی ملائکه وړي او پیغمبر علیه السلام ته پیش کوي. صحیح روایت دې کې راغلي
ته چې کوم د وای په خولي الفاظ وایا استاد الفاظ بو سکیږي اګه بیا د پیغمبر غ الفاظ د چې تا خپل جوړ کړ داغه وسمره خوان دی چې نبی په خپل درلوي داغه وسمره خوان دی کوم یو خوان ناته پیغمبر چې په خپل کوم الفاظ انتخاب کړي په هغه الفاظ په درود وایا وای فإن صلاتکم معروضه علی تاسو درود په ما باندې پیش کول شي قالوا صحابه ورته یا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد ارنت زمون درود شریف په پتا سو څنګه پیش شي وقد ارنت تاسو په قبر کې خاوري شي لکه عام مړي چې څنګه خاوري کیږي قال يقولون راوي وای چې بازي وای چې بلیتا تاسو اډو کی بازار شي وي قال الله حبيب ورته فرمایل ان الله حرم على الارض اجساد الانبياء نبی علیہ السلام ورته الله په دې ځمکه منی کړی د پیغمبرانو بدن نشي خوړې څومره انبیاء علیهم السلام چې په زورګونو دي او زموږ د ټول باندې ایمان دی هر نبی په خپل قبر کې تر او تازه پروت دی الله په دې ځمکه دا شی بند کړي د انبیاء علیهم السلام یو اختصاص نشي کوله نشي هزاروله ان الله حرم على الارض اجساد الانبیاء رواه ابو داود والنسائی وابن ماجه والدارمی والبيهقي رحمهم الله فی الدعوات الكبیر نور زموږ استاد د چا باندې سور درود پیش شوی اچا پکې یو ظلم نه دی ویلې چا پکې سړي کړی یو ظلم د جمعې د شپه ورځ یو بل را یادوي حاجی کوم امام نووي رحم الله خبره میو کا ای به د جمعې په شپه ورځ باندې د فرض او سنت نه علاوه نور عبادت کو ټول به درود وي د جمعې په خصوصیاتو کې او خصوصیت دا ده چې د نور شپو او د ورځو په نسبت باندې موږ په دې سو ډېر درود شریف وایو د مدینه منوره کې کله نا کله موږ یو الله دې حرمین کولاو کی او موږ تاسو ټول دی الله حرمین شریفین لبوزي نو دا دلته موبایل دی په یو خصوص راځي د جمعې په شپه او ورځ باندې د هغه په موبایل چې او سات تیر شي د آیات راشي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ما یزلا بشیره تاسو مې اسري وېدا د جمعې رات را یاد دی البته د جمعې پښپم درسونه د خالی پښپا حرم د مدینه کی چوټي وي د جمعې پښپ چې کوم عالم د قران او حدیث او یا نور درسونه لکېني اول خلق لرایات کی چنن سره نن د جمعې شپه نو دا ګوره یو کور کې مرا یاد وا و چې تواري ولوي نن د جمعې ورځ مازیګر به ګوره دعاګانې قبليږي اسمره زموږ حاجتونه دي کنه دی وای بنده ته بنده زکوي چې دا حاجتمند دی قدم په قدم محتاج دی او بیا ټول نلوي حاجت زموږ د ځنکدن دی د قبر دی د آخرت دی د الله مخلو درېدل دي د جمعې مبارک ورځ د خلکو په کار د چکور کې یو بل سره څه کوي را یادای نو کوشش کوي چې کې وسه کوي بای اوس خو تاسو کوی جمعونه خوشپته را دا باقی لګه پاتې ده دا بای دې کې به پته ولګي چې تاغه تیر شي په شهرمان کې چیرې دیګه خو په غفلت کې والم نو اوس خو نه پته ولګي دا اوس څومره وخت ده که چیرې ته دا کوشش وکړه چې ما نه څوک ډېر درود شریف نه وایي دین بلوی مقام سید الله حبیب فرمایي فرض د قیامت په جنت کې زمان ټول نه نږدې بسوږي چې څوک په ما ډېر درود وایي دا چاته د خواهه چې د سید العالمین گاونډي دی په جنت کې جوړ شي دا گاونډي به څوک جوړیږي چې څوک ډېر درود وایي په جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام باندې او ای دو سيزونه دي سره الله حاجتونه پوره کوي پریشانای ختمای وای کدا دو وظیفې چاونی وی کنه نو د دې لپاره مضبوط دلیل شته
یو چې کوم مسلمان نارینه زنانه درود وای بس ولګیا دی نو الله به د پریشانای ختمي حاجتونه به پوره کړي. دویم چې څوک صحیح استغفار وای او صحیح توبه وباسي دا صحیح می در لزکه وي چې اوس ما د پردو خلکو حق نیولې پټې می نیولې ټول رضوا مستغفر الله دا ټوکی کوم کو سم و ایمان سره وایي هبای استغفار صحیح دی نو چې چا دې سه نیولې او لور کا کنه اکنا غنور کې نماز توبه نو کتا یو لاک زلی درجه توبه واستدا توبه دا توبه دا چې پر دې حق دی نیولې هغه دې خېټه ورچولې هغه قابض جوړ شوه هغه حق سوکا هغه حق زما عزت مندو هغه ته واپس کا نو په صحیح استغفار باندې ټول پریشانای الله سکي او صحیح استغفار مو پیژنو کنه بھایا صحیح استغفار دی وای چې تانی ولي دی کدی دی ولي او خپلار دی ولي او اوس پتا خېټه ورچولې نو ته توبه کې خدا حقدارانو لور کا کنا دا حقدارانو لور کا نو صحیح استغفار سره الله ټول حاجتونه پوره کوي پریشانای څه کوي پریشانای ختمي او د درود شریف سره الله ټول پریشانای ختمي الٰه العالمین څه کوي ټول پریشانای ختمي نو دا یو ډېر لوی ورځ ده او پدې کې د دې لپاره لوی خصوصیات دي زما عزت مندو نو چې موږ تاسو د دې ورځې خیال وساتو په دې ورځ کې ګوره دا سنت دي چې سړی غسل وکړي ځان صفا کی صفا جامې واچي د وس مطابق خوشبو لګي دا د دې جمعې لپاره دا غسل ورته سنت ده بعض ائمه وجوب طرف ته لاړ دي او دا غسل د دې ورځې د پاره د کده دی مز د پاره د دام د علماء یو اختلافي مسله ده نو وی غره خبره ده نه توجه ولبای خدا دې چې سوام دې نه خاص شي چې تاسو یو قبل غوړای ها لکه قران دې مخه لې تبل په لګوري نو دې د چلته خشه است چې تبل په لګوري کسب دې په سړی توپ کې نه کنه ټکه ور پرونن خلید دې سمې وی بای دا غسل د دې ورځې د پاره دی او کې د دې مز د پاره دی نه د علماء راجح قول دا دی چې دا د مز د پاره دی نو وایخه خبره دا چې داسې وخت کې سړی غسل وکړي چې هم په دغه غسل کې دا مز وکړي که پوه نه شئ په خبره باندې غوره سره نو دا غسل د ټول علماء په نس سنت دی تر دې چې بعض علماء د دې د وجوب طرف ته لاړ دي د جمعې پر ورځ نوې جامې چول غسل کول وختي راتلل سنت طریقه ده وختي راتلل سنت طریقه ده تاسو ابل جمعه ما سره واده ابل جمعه والا څوک راغلي ها بھائی ابل جمعه والا ځانه مرګري څوک دی بھائی څوک د زوال نمخ کې راغلي ای ایلا سوچت کوي بھائی کوشش کوي ماشاءالله باز مشران ډېر وختي راځي د جمعې برکات باغ چاته حاصلي چې د زوال نمخ کې راځي حدیث کې راغلي سید العالمین فرمایي تاسو ګورئ نه چې کارخانه او چې دفتر لذي نو سوکي والا ولاړ اوس کو ولا ګوته جوړه کړي ګوته لګای ډېر پکې خفت دی ويرم کو چې تنا وخت نه اوس ګوته لګي پکار دې چې خوشحال شي نو ستره اوس ګوته لګي او ګوته ختم لګي نو دا چې ډیوټي لته اته دن چې ډیوټي به نو دوه به دې سر نه لري کله دوه به سکل اخر نه به لري کله یا به پینځه کسان چې دفتر کې نو یو لبه زما د ختم وکا نو سپه خپه دي ځکه پیسې حلالې دي چې صحیح دی ته لوام چې ته ډیوټي د دینی دا یا دنیوي دا اته ته ګنټه دا اول نو ولا او ګنټه د اخر نو ولا نو حلال دی راړه که حرام دی راړه تعالی خود دې وقت د پابندۍ تنخوا غدر کوي نو ګور داسې د جمعې پرس په دې دروازې کې ملائک ولاړ وي څوک چې زوال نمخ کې راشي ناغه ملائک د دوی منو ملکی او د یو قبول شوی یو ثواب ولوري کی
نو کله چې دی په لګوري اذان او خطبه شروع شي ای خپل رجسٹر بند کی بیا عین وږي ہے ملائک ګور دمر شوق لري کجره دمر شوق په انسانانو کې ټوله مسله به محلوا ملائک د قران او سنت دا اوریدو به انتها څه کوي شوق لري اوس مثال په تور مون نا وخت رالو نو څومره نقصان مو شو یو خو د جمعې د برکاتو نه محروم شو د جمعې سره تاسو لوام تاسو کو یو سره نو کرنی ولې وغلوي چې ساری و بجې به ما سره ګوټ کې او ماسپخین بدرې بجې چټي کېږي او هغه کله وختي راځي کله نا وخت راځي سور به برداشت کوي ایمان سره وایي تاول و بجې ویلې نه بجې راغی اته ولې درې بجې چې بانګ یا کور کې ناشته کلمه وایي سور به برداشت کوي دا چې الله یو وخت دې کله تا مې شرازه نو د الله د رحمت نم سره وګرځيږي ورا یو مسله ذهن کې واچوي یا بھائی د طبیعت په مسلمانۍ الله ناراضي کیږي چې ته زما چې سخوه یا غشن مسلمانی پي چې څو وخت مې له صاحب باندې صفاقه د جمعات ل برازم اکه مې خوخه د جمع ل برازم د کور کې به کو دې ته د خپل طبیعت مسلمانی وای قسم دې ک د خپل طبیعت په مسلمانۍ نو ته نجات ملو شو ځان بد الله دې قانون سکو دا چې مال رب سوي چې ته بس وخرازه استاد اموز په کومي طریقې باندې وي نو که د خپل تدمن دی په ورځ مونږ ټول مسلمانی د خپل طبیعت تا تاسو ګورئ چې اوسره په کور کې د پلار مور نه مني نو که څوک خلک وایي ګیله ته مکو یا بس د مشر خپل نه مني نو چې دا الله او رسول نه مني هغه نه سړی جوړ شي وای دا نه سړی ځکه چې د پلار د مور د مشر نه مني نو چې کوم سړی الله او رسول سوي دی هغه نه بس جوړيږي هغه نه بس جوړيږي چې الله وای دا څه کا اده د خپل طبيعت مطابق لګیا دی هغه نه داسې جوړ شي چې الله په هغه څه پروا نه لري نو د جمعې پر زما عزت مند په کار داري چې موږ تاسو وختي راشو او د جمعې د قضا کولو زما عزت مند کوشش وکړو یو حدیث پاک د مسلم شریف کې دا سراغلی ابن عمر او ابو هريره رضی الله عنهما فرمایي وای موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوریدلی علی اعواد منبره داید منبر پاغه د ناس ته فزایونو وی خام خامن د شي قومنا د پر حدود جمعې د منزونو نا او لا یختمن الله علی قلوبهم اکه دغه شان جمعې لن راځي الله ورته پزړه مهر د گمراهیو لګي ثم لا یکونن من الغافلین بیا بشی د غافلنا اے غافل څه ته وای الله دې موږ تاسو دا غره عذاب ذکر کوي کانی ورې ظلم د دین آسان دي غافل چاله وای چې دې پدی پوه نه دي چې زسله پیدا غافل پدی پوه نه چې را بانګ جوړ را چاله आवाज وکړو نو غافل داسي چې دې په ځن کدن کې را بیدار شو په غافل معنا باندې پوه شي وای چا چې د جمعه پرې خو د غافلینو نه به لیکل شي غافل چاله وای دې دا په لکه نه وي چې زسله پیدا زما د خپل امور چې راغلی او اوس می په خار انبار کې دا سره راغلی دا روزانه چې اعلان کیږي موږ خخو دا سره راغلی بعض انسان باندې الله رحمي دا غ دماغو کې کینې چې زما د پیدایش څه مقصد ده زسله پیدا او غافل دی لوي چې هغه برا بيداریږي خو په ځن کدن کې برا بيداریږي بعض روایتو کې دا راغلی دا د مسلم شریف حدیث وای چا چې درې جمعې پرې خو د سستیا د وجنا ایسا وزر شری نشتا خصوص پسته نو ای اللہ با د پزلبانی مہرو لگئی د پزلبانی بسو کی مہر بو لگئی نو پکار دا دی ما عزت مندو چی دی رزی دادا بمونگو تاسو خیالو ساتو مخی جمعہ کی در لویل شمیو وی مستحب طریقہ دادا صحابو با روٹای دی جمعی دا مزنا پس خوڑا اخوب دی دا قیلول سنت تے خو د جمعې پرز به موز نه پس کولا د جمعې پرز به سکولا موز نه پس په کولا نو پدې نیت چې سړی وي روټي برستو خرم ځنی وخت سړی روټي خوري اپا کې نیمه ګنټه تیر شي بس خوب په زور وکي
نو په دې نیت روټۍ رستو کول چې رزود نشم او زه چې د الله او د رسول کوم خبرې کیږي چې دا خو په سوچ فکر سره واورم که چېرې یو مسلمان په کار خدا دی کوشش وکړي چې روزانه د علماو سره کښېنئ او د الله د رسول او د خپل دین اسلام زده کوئ وعده مو ده بھائی د جمعې نه خو وختي راځئ که یو سړی د جمعې وختي راشي او د پوره خبره د دین واورېده د روح له دومره غذا میلاو شو چې تر بلې جمعې پورې به څه کېږي تر بلې جمعې به پسې ګزاره وشي نو د وختي راتلو کوشش وختي راځي وایي چې واده وکړي د جمعې پر ورځ ګوره غسل هم سنت دی خوشبویي هم سنت ده مسواک هم سنت دی مسواک هم سنت دی خو د جمعې پر ورځ پکې لږه مبالغه وکړه د جمعې پر ورځ مبالغه وکړه دې بچي استاد ډېر لوی عالم مدینه منوره کې اوس هم هلته کې دی او ډېر نایاب علم دی ورسره دی چې ډېر نایاب کتابونه ویلي هغه کتابونو نومونه هم دلته چاته نه ورځي داسې د نحو او صرف امام دی یو ورځ ځان ته کیو مدینه منوره کې درنی سبق ته وی نه مالوي چې نن د ما جمعې ورځ زما مسواک وام کوئی چټي را لراک نو د جمعې پر ورځ د نور ورځو په نسبت لږ څه وکړه په مسواک کې مبالغه وکړه جامع صفا سوتره وینځلې واچوه عطر مناسب واچو ګر بعد عطر داسې وي چې د غاترو نه خلق تنګي داسې عطر استعمال کا چې دا غیر شاله تکلیف نی وختي راشه اکه یو ورځ د ناوخته کو نو لکه درمن شه کله که ګوره لکه درد راتلی بیا یو مسله حل کېده د دین سره د موږ دنیوي نقصان باندې نه خفه کېږي که نه خفه کېږي نو که د دین څه ګټه کې کمی راځي چې بھائی ما خو نن جمعې ناوخته کو اګوره دې ټولو یو ثواب وګټلو زه الټا مجرم هم شوم او ثواب هم رانه لاړو ایمان سره وایي چې تړه کې دا احساس راغلی ابن مسعود رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی دے بھائی دا سپا کے راویخ کرو را زور ور کا خوب لخا چیز ما خبر واؤ نرے آوشیو ایتا تاسد علاجیو انسانان یہی واؤ دلی تا کم از کم چی سڑے خودی پلو گورا تاسو رو کتاسو دو دلیو ما گوڑ لزای یو پاک روزانو دی پدرے مرض مور سر سکوائی خلق درنه و اخلاص نکلی شي ته خوب لراغله تاسو له ایمان سره وایي دا کارونه کوي چې یو نوکر دې در سره یو دغه هغه کار نه ورته ودره والو قابل وای کنه وای قابل دا موږ سره چې ودی خو والو قابل دي پوښه په خبره باندې خدا دې والو وسه موږ نشتا ادا سي ملاسونه تړلي بیا ځان سره بالا خم راړای وځي دې چې بس زه بیان کوم تاسو خو دې غو دی دا الله بندګانو دور د الله او د رسول د خبرې عزت احترام پسړ کې وکړي دا د نقصان خبره ده چې د الله او د رسول خبره کیږي او تاسو دې دا خوب مو د دنیا او د آخرت د تاوان خبره ده جی ابن مسعود رضی الله عنه نا وخت راغله یو جمعه نو یو سویلې او کوغټ ابي ځان له تسلی ورکول ډېر رستو شوی نه ځکه یو مسله دا الله زموږ استاد ټول نصیب کی چې پرز د قیامت به جنتیان د الله دیدار کوي الله زموږ استاد ټول نصیب کی وې دې دیدار ته بسنګ کیږي د جمعې پرز چې څوک د ټولو نه اول راځي د الله دیدار ته اول سب کې ناس اسو چې ورستو راځي ورستو ناشتي صبر لوی نقصان خبره ده د جمعې په ورځ به الله دیدار ته مؤمنان څنګه کیږي چې څوک وخت راغله دا الله حبيب ویلي دا څه کی نه دي دې به الله دیدار ته په اول صف کې ناشتي پکار دې چې په اول صف موږ او تاسو څوک په اول صف باندې وې دوه سيزونه دي که خلکو لا پته ولګیدا نو د محلي او د کلی دومره خلق براجم شي چې جنگ دی نو بیا یو خيار سره د جنگ ختمېدو لپاره خسنې اچي یو که د بانګ پته ولګي چې دې څومره اجر دی نو دومره خلق به بانګ تراجم شي چې دای د جګړې د ختمېدو بل څه علاج دی خو یو خيار سره ورته یې جنگونه مکوي خو خسنې دار تاسو د چانوم چې وروته دې بانګ وای دویم کده دی اول سب پته ولګي دا
چې په دې اول صف کې څومره لوی اجر دی. نو د اول صف دپاره به دومره محلې والا راغلی دی چې بیا به ټول په اول صف کې غټول نه ځایږي، نو په دې به جنګ وی. نو د جنگ ختمېدو دپاره د الله حبیب فرمایي یو شخص به ورته وایي جنګونه مه کوئ، خو زه ښه سړی به واچوي چې د چاره ووتو نو هلې پکې کېدي. داسې د جمعې په ورځ په دې وختي راتلو به د الله دیدار ته زما عزتمندو مونږ او تاسو د ټولو نه په مخ کې صف کې یو. د دې دپاره زما عزتمندو چې مونږ او تاسو کوشش وکړو او جمعې ته وختي راشو، د دې دا اوقات راګیر کو، په دې کې درود شریف ووایو. دا نن جمعه ګوره بېګا د جمعې شپه تېره ده، که دا ټوله دنیا زمونږ په لاسو کې راشي او ورمو که دا واپس کېږي. چا په ګناه کې تېره کا، چا په عبادت او جړا او درود شریف کې تېره کا، دا ورځ به بیا په ګوتو راشي. دا نن ورځ چې کومه تېره ده بس دا زمونږ د عمر نه کمه شوه. دا که مونږ کروڑونه اربونه روپۍ ورکوو دا زمونږ په دې عمر کې بیا واپس کېږي نه. عمر قیمتي کېږي زما عزتمندو په دې باندې، او عمر کې برکت دا دی چې دا د اخرت دپاره استعمال شو. هغه عمر که 10 کاله دی خو چې ستا پې قبر جوړ شو دا ببرکته عمر دی، او که عمر 300 کاله دی خو قبر اخرت پې جوړ نه شو دا عمر ببرکته عمر. بس هسې لاړو او د کوم شي دپاره چې الٰه العالمین مونږ او تاسو له راکړی نو هغه شی مونږ او تاسو ته ملاو نه شو. زما عزتمندو دا به ګوره زمونږ ژوند دی، کله به ګرمي راځي، کله به سردي راځي، کله به کار ډېر وي، کله به لږ وي. خو داسې به نه چې زمونږ کار وي نو بیا به درسونه او جومات بند وي. زمونږ ګوره زمیندارو دا طریقه ده، وایي دا کارونه لږ ختم شي که نه نو بیا به درس له راځو. خو زمونږ هم بعضې کسان به ماسخوتن راتلل د سبا به وایي چې بټۍ ګرانې نه شو او فصل ګران نه شو. نو تا خو ته خیر لر کړی که نه، برکت خو به په جومات راتلو، ته جومات ګورې نه. بعضې ورځو کې چې زمیندارو کار ډېر شي دی په مونږ سره دلته بچي رالیږي بعضې خلک، نو چې کار ډېر شي بیا بچي ني، او چې کله اوزګاري نو بیا څه کوي نو هغه بچیو نه څه جوړ نه شي، بچیو نه څه شي 15 کاله راشي خو چې کار یې نو نه رالیږي. اکه ولی پلار دی راوله د که سکول کې ولی پلار دی راوله نو دی هلته تیار ولاړي ځکه دې بچي نه بیا څه جوړېږي. اکه دلته ولی چې پلار دی راوله نو هغه څه خو جومات له او مدرسې له ورکوي ځکه نه چې څه نه کوي رالیږي هم نه. پلار هم ورسره زما عزتمندو نه راځي. نو ګوره که بچي مو دي هم کار کوي او که کار نه دی سبق لی رالیږئ. تاسو هم کوئ دا به کله کارونه ډېر وي کله به لږ وي، ته به کار قرباني کوې. نبي علیه السلام په زمانه کې صحابو باندې امتحانات دو چې کله به د فصل تیار شو نو الله به امتحان راوست، صحابو به هغه قربان کو. ځکه د قرآن په سونو آیاتونو کې دای صفات دي. غزوه تبوک چې کېده دلته میوې تیارې دي، شکول غواړي د کجورو، ادې کې غزوه تبوک راغی نو هغه صحابو تیارې میوې پرېښوې، یې کوي غورځېږي او کار څه کېږي، او د الله حکم یې څه کړو لاړل تبوک لرې څو میاشتې په تلو راتلو لګېدې. ځکه خو الله رب العزت وایي اتبعوه ساعة العسرة، وایي هغه مهاجرین او انصار چې په یو سخت وخت کې زما د پیغمبر څه کړې وه ملګرتیا کړې وه. دا خو چې توزګار جیسې نه څه کار نشته نو بیا به دلته ناست قرباني خدا دی چې ستا کار شته او تو جومات کې کېناستې چې اوزګار یې بیا خو هسې اوزګار یې. نو کوشش به کوئ وروره که نه به کوئ. ګوره که کار وي او که نه وي دا به کله ګرمي وي کله به سردي وي، خو د دین کار به مونږ نه پرېږدو. نبي علیه السلام د مؤمن یو مثال پیش کړی، دا هم بیا بس کو وی په دې صحرا کې یوه ونه ده او د هغې د مؤمن مثال د هغې غوندې دی. زما صحابو راله ووایي چې دا کومه ونه ده، رسول الله حبیب وي چې دا د کجورې ونه ده. تاسو ګورئ 4 موسمونه بدلیږي خو د کجورې په تر و تازګۍ کې فرق راځي. کله بهار دی کله خزان دی، کله ګرمي ده کله سردي ده، خو کجوره پکې تکه شنه ولاړه ده.
عقل سیلې د دې طرف ناراضي او کله د دینا خدا کجوره په کله کولا نه دا سیلې غورځي دی غورځي دا په قسم فتنې راځي خدا نه چې ځان سره یوړي ابل فتنه را لاغه ځان سره یوړي کله به ګرمي وي کله به سردي وي کله به کار ډېر کله به صحتمند کله به بیمار خود دین کار په ایسه حال کې څه نه کې دا کدي پرې خو نه د قبر او د آخرت د پاره تاوان دی د مؤمن مثال مو کو جنګ سغون ته دی توتان موتان غره پکې وچی تو ته نه ذکر کړي اني بل بوټه ذکر کړي د مؤمن مثال یې سره ذکر کړي موسمونه سلور د ایمان سره وای کجوري په تاوګره کې سفر راغی دا به کله ګرمي وي کله به سردي وي او ته خدای الله بنده تب نه په ګرمۍ پروا کې نه په سردۍ پروا کې دا الله دین به دې څه کړي قائم او دائم بدلی استقامت ګورم تاسو اوس هم سوال کو چې اهدنا الصراط المستقيم الله مونږ ته استقامت لا روخه استقامت ول دي تک کار د استاو کړي چې جمعات لا برازي دي له کوټي نشته کنه استقامت دی له ته تروغ او که غریب او که مالدار او که کار ډېر دې کله دې خو ته خپل دین کې فرق نه راولي دي ته استقامت وای او چې کار ډېر دې جمعات کې د پستر ګونو ګوري اجه کار نشته بیا جمعات کې دې ته استقامت نه وایي الله زموږ استاد د ټول استقامت نصیب کی په دې کارونو کې برکت دې نه راځي کوم ځای نه راځي اکدا زه مې پرې خو کنه نو ور سره به د شپې او درځم لګي خو برکت مته لر کو نو برکت ته لر کوي ما کارونه کوي تا شریعت دانو چې کا کار کوي لګنټي په دې دوا کوا خدای دې به نه پریږي دې کې به خیر او برکت په دې په جړاو په دعا راځي او کدا دې پرې خو نو بیا کشفا ورځ لګي هیڅ به زما عزت مند جوړ نشي الہ العالمین زموږ ټول خاتمه په ایمان کې یا الله مونږ دا سوې سم واوریدل پدې د عمل کولو توفیق مونږ ته راکړي الله مونږ ټول د قران او سنت دا اوریدو په وخت کې بیدار کې او چې یو خبره د پیغمبر یادو مونږ نه هېریږي نه الله مونږ ته زموږ والدینو ته مړو ژوندو ته حاضرین او غایبین ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الله د فتنو دور دی زموږ د ټول د ایمان او د حیا حفاظت وکړي الله د فتنو دور دې موږ د دواړو جهانو د شرمندګو نو ساته الٰه العالمین الله د دواړو جهانو د مختورین مو الٰه العالمین او ساته په پورا دین موږ ټول ته د تلو توفیق راکړي الله دا کوم وبا او بیماری او فتر غله دا د خپل ټول بندگانو نه الٰه العالمین لری کې او د دې د وجنه د مسلمانانو دینی او دنیوي کارونه ټول بندي الله زمون گناهونه معاف کی او دا دینی او دنیوي ټول ادارې کولاو کی اے دعا وغواړی چې الٰه العالمین حرمین باندې بیا موسم بهار راوړي دا د تاریخ د درد او د جړای او دور دی چې رمضان هم دغه شان تیر اوس حج را روان دی الله حالات تا په لاسو کې دي ته حرمین شریفین او ټول مساجد او مدارس کولاو کی الله حرمین شریفین او ټول مساجد مدارس او مراکز الٰه العالمین کلاو کی الله تزمون ناراض شوه ازمون حرمین بندي مساجد بندي دینی شعبه بندي یا الٰه العالمین تزمون ناراضی شي مونږ ټول له صحیح توبه توفیق راکې او زمون توبه په خپل دربار کې الله قبول او منظور کړي کم مسلمانان که په دینی او دنیوي سفرو کې دي او د دې حالات د وجه نګیر دي الله غیرات للغواړي د غیب او ندراتلو اسباب ولا جوړ کې کم بیماران کورونو هسپتالونو کې دي دعا وغواړي الٰه العالمین ته شفاء کامله ورکړي په دې بیماری یا په نورو بیمارو کې چې تر اوسه پورې څوک وفات دي الله د رحم د کرم معامله ورسره وکړي الله زموږ ټول دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي الله زموږ او د ټول امت مسلمه دینی او دنیوي پریشانای ختم کړي کوم مسلمانانو دعا بارکي ویلي څوک بیماران دي الله شفا ول ورکړي څوک قرضدار دي الله د قرض نه اخلاص کړي څوک بی ګناه بنديوان دي الله د بند را اخلاص کړي د چا بچی نشته الله نیک عمل صالح بچي ول ورکړي الله دا مدارس او دینی مراکز
تر قیامت پورې قائم او دائم ساتي د دې حفاظت کی او د دې ضرورت الله د غیب او د خزانو نه پوره کی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب